بسم الله الرحمن الرحیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي موت العالم موت العالم. د یو عالم مرګ د ټول عالم مرګ دی، د ټول انسانیت مرګ دی. ستاسو په علم کې دا چې 13 ورځ د جماعت اشاعت التوحید و سنت باجوړ رهنما او زمون خوږ ملګری مولانا وزیر الله عزیز الله په ډک بازار کې هغه نامعلومه کسان رال او شهید قاتلانی معلوم نه دي او دغه نامعلومه خلک راځي او علما وجني په ډک بازار کې څوک د تپوس کولو والا نشته او دغه قاتلان معلومیږي نه. موږ به سوچ نه کار اخیستل غواړي چې اخر دا سلسله به څو پورې جاری، دا ظلم به څو پورې جاری چې په ډک بازار کې علما وجلې کېږي، زمون قام هغه وجلې کېږي. دې باره کې مشرانو له فیصله کول پکار دي چې دغه ظالمان راشي او قتل وکي، شهادتونه وکي او لاړ شي وتښتي. دیو دومره سوچ نه کوي چې د دیو د یوې ګولۍ د وجې یوه تور سرې کونډه شي. د دې دا سوچ نشته چې د دې سړي په کور کې به مور او پلار د دې په انتظار باندې. دا ظلم او زیاتی دا به اخر کله ختمیږي او څه خو زمونږ د قوم بدقسمتي ده، یا به ورته ووایو چې ډېره د انتها بېحسي او بې انتهایي د انتها هغه بزدلي ده چې موږ د خپلو شهیدانو تپوس نشو کولی. دې نه مخکې د قاري وزیر عزیز الله نه مخکې کو چېرته موږ د مفتي سلطان محمد شهید تپوس کلی وی، کو چېرې موږ د قاري الیاس تپوس کلی وی. دې نه علاوه نور چې څومره شهادتونه زموږ په دې علاقه کې وشو ټارګټ کیلینګ په ذریعه باندې چې نامعلومه خلک رال شهادتونه یې وکړه، مرګونه یې وکړه، په ډک بازار کې مړی وکړي لاړ شي وتښتي، کسان نه معلومیږي. اخر دا وجه څه ده؟ نو په دې کې زمونږ د قوم هم هغه سستي یا بزدلي به ورته ووایو چې هغه پکې شامله ده. کو چېرې موږ د هغو تپوس کلی وی نو نن به دا ورځ هغه موږ نه لیدلی. بهرحال په دې کې موږ له سوچ کول پکار دي، د دې خلاف اوس راپاڅېدل پکار دي چې آینده موږ د داسې غمونو نه او د داسې پریشانیانو نه بچ شو. دعا کوم چې الله رب العزت د مولانا عزیز الله شهید لا په جنتونو کې اعلی مقام ورکړي او پسماندګانو له دې الله صبر جمیل ورکړي.